السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیخ انیس احمد صاحب څنګه سیاتم خدای جوړ یا خوشاله الله په زندګۍ کې برکت واچوي. مولوي صاحب ما د شیخ صاحب د شهادت په شپه باندې یو خوب لیدلو خو بس ویلې مې نشو همت مې کېدی نشو. نو خوب ډېر عجیب و جي د شیخ صاحب د شهادت په شپه باندې ما خوب ولیده چې زه او تاسو مونږ دواړه دا شیخ صاحب ته مخامخ ناست یو او شیخ صاحب د بخاري شریف مطالعه کوي. تاسو ما ته ووایئ چې عبید الله مولوي صاحب تاسو اباجان تاسو خپل والد صاحب یادو شیخ صاحب رحمه الله تاسو ما ته ووایئ چې تاسو اباجان مالش او چاپی باندې بلد کړی دی د هغې عادي کړی دی او شیخ صاحب فرمایي چې عبید الله په کوم خلوص او محبت سره او مهارت سره مالش او چاپی کوي د هغې مثال نشته. نو بیا تاسو ما ته ووایئ نو مهرباني وکړئ تاسو لاړ شئ او د شیخ صاحب سر او بدن دا لږ مالش کړو چاپی کوي. نو په دغه وخت کې شیخ صاحب ما طرف ته وکتل او په خندا شو او راته ویل عبید الله پوه شو که ته هم ووایم. نو ما ورته وویل چې پوه شوم. زه سر ورغلم او کېناستم ورته د شیخ صاحب سر مالش کول مې شروع کړل. چې کله ما د شیخ صاحب سر مالش کول نو ما ولیدل چې زینت الشهدا شیخ الحدیث رحمه الله هغوی چې دی نو بخاري شریف کې د کتاب الجهاد مطالعه کوي. زه ډېر زیات حیران شوم چې د کال ابتدایي ایام دي ابتدایي ورځې دي په دې ورځو کې خو شیخ صاحب کتاب الایمان پړاوي. نو ډېر انتهایی حیران شوم. نو ما ته تپوس وکړو چې شیخ صاحب دا خو د کال ابتدایي ورځې دي او تاسو به کتاب الایمان په دې ورځې کې پړاوی کتاب الجهاد په نه پړاوی دا تاسو د کال اخر ورځې کې پړاوی. نو شیخ صاحب رحمه الله دا راته وفرمیل او ځکه چې زه به سبا له کتاب الجهاد پړاوم نو په دې وجه باندې کتاب الجهاد مطالعه کړم. چې کله شیخ صاحب دا خبره وکړله زما اچانک د شیخ صاحب چې دی نو په دې مسواکه ګوته باندې نظر شو چې هغه خپله مسواکه ګوته د شهادت دا ګوته دی ایښې وه باب تمني شهادت په دې باندې ایښې وه. نو هم زه حیران شم چې شیخ صاحب په کتاب الجهاد کې صرف دا باب ولې نور کتاب الجهاد ټول ولې نه پړاوه او صرف دې باب نه به شروع کوې. په دغې سوچ کې ومه چې استاد محترم یعنی شیخ صاحب راته وایي چې عبید الله مولوي صاحب ما نه دا تپوس نه کوي چې باب تمني شهاده دا زه ولې پړاوم. نو ما ورته وی شیخ صاحب زه همدغه سوچ کوم همدغه سوال کول غواړم چې تاسو دا صرف ولې پړاوئ. نو شیخ صاحب هغه راته وفرمیل چې د نبي علیه الصلاة والسلام د طرف نه یو قاصد راغلی یو استازی راغلی او هغه قاصد د نبي علیه الصلاة والسلام ما ته عرض وکړو ما ته وفرمیل چې رسول الله مبارک صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې لاړ شه زینت المحدثین شیخ ادریس صاحب ته ووایه چې سبا له د نهې په ورځ باندې سحر به تاسو د بدر او د احد صحابه او شهادو ته به تاسو بخاري شریف پړاوه او په بخاري شریف کې به کتاب الجهاد پړاوه او کتاب الجهاد کې به بیا تاسو باب تمني شهادت دا پړاوه. نو بیا ته وفرمایل چې تاسو ته پته لګي چې هغه قاصد د نبي علیه الصلاة والسلام څوک و. نو ما په حیرانتیا سره ورته وویل چې شیخ صاحب څوک د رسول الله مبارک علیه السلام قاصد. استاد محترم راته وفرمایل چې هغه سید الشهداء اسد الله ورسوله حمزه رضی الله عنه و. چې دا مورد یو عجیبه غونتې خوشبويي ما محسوسه کړه ډېر زبردسته خوشبويي وه. نو شیخ صاحب نه ما تپوس وکړو چې حضرت دا خوشبويي ډېره انتهایی عجیبه زه محسوسوم. نو شیخ صاحب په خندا شو راته چې بچې دا د شهادت خوشبو ده. نو ما فورا ته سوال وکړ شیخ صاحب د چا شهادت. نو شیخ صاحب راته وویل چې سبا له د درس نه بعد به درته وایم او بیا بخاري شریف خو مطالعه کوی په لاس کې او ترمذي شریف دا ورسره چې دی نو په میز باندې پروت و دقه دواړه راواخیستل بخاري شریف او ترمذي شریف او هغې تاسو ته په لاس کې درکړل او تاسو وایي چې شیخ انیس احمد مولوي صاحب تاسو چې دا دواړه کتابونه واخلئ. نو په دقې دوران کې زما یو وړه ماشومه ده د 2 کالو لور مې ده هغه په ژړا شوله د خوب نه راپاڅه نو هغې په ژړا سره زه د خوب نه رابیدار شوم. بهر ته ووتم ما اودس به وکړم لږ او تهجد به وکړو. چې څنګه بهر ته ووتو نو سهار اذانونه دا شروع شوي وو. د مونځ نه بعد بیا زما پیریډ دا قبل از وقتي او وختي چې نو زما سبقونه نو د نهې په ورځ یعنې 5 مۍ باندې چې کله سهار زه د درس نه فارغ شم نو ما وی چې زه ځمه او زیرت المحدثین استاد محترم ته دا خوب وایم چې شیخ صاحب ما داسې خوب لیدلی دی. زه را روان شم د کور نه او خپل کتابونه مې دلته کې چې د معهد کې کېښودل دې کې زما اوخې دی مولانا یونس صاحب د جلو هغه ما ته رنګ وکړه راته وایي هلکه شیخ صاحب شهید شوی دی. موږ ته چا ټلیفون وکړو چې شیخ صاحب شهید شوی دی.
نو ما ورته یاره ما ته خو پته نه لګي تاسو څه وي هغه راته چې ملګری راته وی چې شیخ صاحب شهید شوی دی نو ما ته پته نه لګي زه معلومات کوم بیا ته بیا ما حمید الله خان بیت رنګ وکړ نو هغه راته وی چې اوس پورې لا کنفرم نه ده بس بیا زما سره صبر نشو بس په منډه منډه باندې تاسو کور طرف ته درالم چلته ورسېدم نو بزرګونو خلک ولاړو بس بیا زه پوه شم چې زینت المحدثین شیخ الحدیث رحمه الله هغه جنت ته رسېدلی دی د بدر او د احد صحابه او شهداو ته به اوس باب تمني شهادت الدرس کې هغې کې به مشغول وي ما ته د خپل خوب تعبیر هم بس بیا معلوم شو چې شیخ صاحب د درس نه بعد به ته وایم چې د شهادت د خوشبو د چا ده په د درس نه بعد مراد دا و چې یاره د شهید کېدو نه بعد به ته پته ولګي چې ای عبید الله د خوشبو زما د شهادت خوشبو او په دویمه ورځ باندې چې کله بیا حسن جان مولانا حسن جان صاحب چې دی نو د نعماني محتمم کله تاسو ته بخاري شریف او ترمذي شریف دا ډول کتابونه د شیخ صاحب درکړل نو هغه تعبیر مې ذهن کې چې دغه راغی چې یاره شیخ صاحب اخره کې بخاري شریف او ترمذي شریف تاسو ته په لاس کې درکړل نو هغې همدغه تعبیر دی چې ای زما بچیا شیخ صاحب یعنی شیخ انیس احمد صاحب دغه ډول کتابونه د ما نه پس به دا تاسو پړاوه مولوي صاحب دا خوب مې لیدو ما کې دونه همت وونه چې تاسو ته مخامخ شم تاسو دا خوب بیان کړم الله مې عزت من لره الله مې خوشحاله لره الله په عمر کې برکت واچوي